خو جنۍ ته ورکوو تاسو خپله کې څه صلاح کړې ده بیا وایي چې شریعت څه وایي ما شریعت د دې حد نه دی مقرر کړی چې دومره به کېدې دومره نه د دې حد هم نشته نو بیا ما ورته وایي څومره کېدم نو وایي چې 500 روپۍ نو ما ورته 500 روپۍ خو چې نن سبا داسې مالداره کورنۍ وي او اکثر خلک داسې دي چې د اختر په موقع ته وړوکي ماشوم ته ورکړې د 2 کالو د 9 کالو ماشوم مې 500 روپۍ دې ورکړې نو هغې لرې وغورځوي د پیسو والا کورنۍ ده ویله دا پیسې دې راکړي هغه ماشوم دا د اختر په ورځ باندې دا پیسې تا نه قبلوي نه لري ته یو زنانه دپاره مې اول خو دې داسې وي او 500 روپۍ مهر مقرر بیا ما ته وایي چې څومره بیا وایي زه 1000 روپۍ نو ما ورته نه دام لګېږي زه حیران شم او د جنۍ طرف ته چې کوم مشر نو هغه غریب کش نه کولو ځکه چې هغه بعضې ځای کې زمونږ په دې ځای کې حیا ده نو هغه مطالبه نه کوي نو بهرحال یو طرف ته د مهر دا حالت بل طرف ته د مهر دا حالت دی چې د شهرت دپاره او د ریا نمود دپاره مهر دومره مقرر کړي چې هغه بیا ورکولی نه شي او نه یې په زړه کې وي چې دا به ورکوو بلکې چې نوم زمونږ وشي فیصله کړي دومره مهر 20 تولې 25 تولې 10 تولې حالانکې د هغې سړي د 3 تولو جوړولو وس طاقت نه دا به باندې کېږي دا ریا او نمود دا خطرناک شی او دا هم ټوکې دي مسخرې دي نو بهرحال چې کله نو ما چې نکاح کېده نو والد صاحب سره زه روان شم نکاح دپاره یې بوتلم نو ما ورته وایي چې مهر تاسو څومره مقرر کړی ما طالب هم هغه ټیم کې ما ته وایي چې بچی 40,000 روپۍ نو ما والد صاحب ته ووایي چې څنګه ما ورته وایي چې دا خو نه ستاسو دومره وس شته دی او نه ما سره پیسې شته زه خو طالب او فقیر سړی یم دا به څوک ورکوي ما ته وایي بچی ما ته فلانکي ملا صاحب ویلي دي چې دا مهرونه څوک ورکوي خو مقرر یې کوي بیا به وروسته کتلی دا مهرونه چا ورکړي دي ملا صاحب ورته ویلي بیا هغه راته وایي چې دا مهر چا ورکړی دی خو دا بیان کوي هغه ساعت او بیا وروسته دا څوک ورکوي نه ما هغه ساعت په زړه کې وخوړه د نکاح نه مخکې مې انشاءالله دا مهر به زه ورکوم او الحمدلله ما مهر مخکې ورکړی دی د مهر نه مې څومره سیوا ورکړي چې کله حج ته تللم ما ورته دا د مهر دی او دا دومره باندې سیوا شو نو حج ته به باندې لاړ نو دا ټوکې نه دي دې نه معلومه شو چې د جاهلیت په زمانه کې هم د نکاح دغه طریقه وه چې کومه درسته نکاح وه لکه څنګه چې نن سبا د دې نه علاوه د نکاح په شکل باندې د زنا صورتونه عام مختلفې طریقې خو په اشرافو کې او په هغه خاندانونو کې چې کوم اعلی خانداني خلک په هغوی کې د نکاح دا طریقه راځي ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي په یو حدیث کې چې د جاهلیت په زمانه کې زنا خو زنا وه او د نکاح په نوم باندې به مختلفې زناګانې کېدې د هغې مختلف قسمونه او بیا فرمایي چې یو قسم د نکاح کولو دا وه چې کومه باقي پاتې شوه الله جل جلاله هغه قسم باقي پاتې دې نه معلومه شوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې د خاندان چې څومره نکاحګانې دي هغه په دې جایز طریقې سره شوي دي چې کومه د نکاح طریقه ده په هغې کې ګواهان ناستو په هغې کې مهر مقرر و په هغې کې خطبه ویله شوي وه په هغې کې به هغې د الله جل جلاله نوم راشته بهرحال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح حضرت خدیجه رضی الله عنها سره وشو د دې بیبي تذکره به انشاءالله وروسته د ازواج مطهراتو په ذکر کې راځي خو دا بیبي د پیغمبر علیه الصلاة وسلام داسې وه د نکاح په وخت کې د دې عمر 40 کاله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله دا دینا 15 کاله مشره وه په عمر کې دینا دا معلومه شوه چې عمر کې مشري کشري د ښځې د خاوند دا عیب نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره ښځې دومره وې چې ابو جهل ونې سړی او د ابو لهب ونې سړی او د مکې غټ غټ سرداران هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ته راځي او ورته وایي چې صاحب دی چې په کومه یو جنۍ باندې ګوته کېږي نو موږ ته ورکړو د مکې د اعلی خاندان چې کومه حسینه جنۍ د ده خوښوي او یو نه چې څومره خوښي هغه موږ ته ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن و جمال د هغوی کمال او صفات د هغوی اخلاق او کردار هغه هر لحاظ سره پوره هغه ته خو هر څوک ورکولو ته تیار لیکن سره د دې دا قبوله کړي د دې نه معلومه شوه چې د عمر دا اونچ نیچ دا هم څه خبره نه ده
نو بهرحال چې نکاح وشوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې دومره قوت او طاقت دی یوې بیبي سره بیا تر اخره پورې وخت تېر کړی چې څو پورې دا ژوندۍ وه او چې کله دا وفات شوه بیا نورې نکاحګانې کړي او دې سره دې نه اولاد هم ټول د دې نه شوی دی صرف یو بچی هغه یې د بلې نه شوی نور ټول اولاد یې د دې نه شوی دا حضرت خدیجه رضی الله عنها چې کوم اولاد شوی دی دا څیزونه یاد ساتئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټول اولاد چې وو نو څلورې زامنو او څلورې لوڼه وې څلور زامن او څلور لوڼه یو زوی نوم یې دی طاهر د بل نوم دی طیب د بل نوم دی قاسم د بل نوم دی ابراهیم دا یې بچي طاهر طیب قاسم ابراهیم او څلور یې لوڼه دي زینب او رقیہ ام کلثوم فاطمه رضی الله عنهن دا څلور یې لوڼه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نارینه اولاد دا ټول په وړوکوالي کې وفات شوي په دې کې دا درې بچي دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها طیب طاهر او قاسم په عربو کې د کنیت رواج کنیت به دې ته وي چې د یو سړي نوم به کېښو نو د هغه د زوی نوم ته به نسبت وکړو یا به د هغه د پلار نوم ته نسبت وکړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت هغه زمانه کې مشهور ابو القاسم چې کوم بچی نوم یې قاسم و د هغه په نوم باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کنیت و د ابو القاسم معنا ده د قاسم پلار یهود چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم را بلنو نوم به ورته غشتو نو بیا به وی چې یا ابو القاسم په دې کنیت سره به را بللو یهود و د نوم نه غشت مشرکین چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم را بللو نو بیا به ورته نوم غشتو یا محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خطاب کولو خبرې کولو نو بیا به وی چې یا رسول الله او یا نبی الله اے دا الله رسوله اے دا الله پیغمبر نوم یې نه غشت نوم غشتل دا بې ادبي وه اوس هم نوم غشتل بې ادبي ده په معاشره کې زوی پلار ته نوم راخلي کشر مشر ته نوم راخلي نو مشرکینو به صرف نوم غشت او یهودو به ابوالقاسم کنیت سره راغلل بهرحال دا درې بچي نارینه اولاد دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه دي یو بچی ابراهیم چې هغه بیا وروستو هغه مدینه منوره کې هغه د حضرت ماریا رضی الله عنها نه چې دا د مصر بادشاہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وینځوه په هدیه کې ورکړې وه ماریا قبطیه قبط په مصر کې یو قوم دی دا د هغه قوم وه او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلورم بچی ابراهیم دا د ماریا قبطیه نه پیدا رضی الله عنها او دا ابراهیم هغه بچی دی چې کله دی وفات شو نو په دغه ورځ باندې نور تندر نیولی و نو د جاهلیت په زمانه کې یو غلطه عقیده و نظریه وه او دا اوس هم غلطه ده تر قیامته پورې غلطه ده چې کله نور تندر ونیو نو د خلکو په زړه کې دا راغله چې دا د پیغمبر علیه السلام دا بچی وفات شو نو د دې وجې نه نور تندر نیولی او د جاهلیت په زمانه کې دغه عقیده وه یولد عظیم او یموت عظیم یا یو غټ سړی پیدا شوی دی نو ځکه نور تندر نیولی دی او یا یو غټ سړی وفات شوی دی نو ځکه نور تندر نیولی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته نور او سپوږمۍ دا د الله جل جلاله دوه نښې دي د قدرت د دوی رڼا هم د الله پاک د قدرت نښه او د دوی تندر نیول هم د الله جل شانه نښه د دوی رڼا د الله جل شانه د قدرت باهره نښه ده چې دومره لوی عظیم بلب یې راته په اسمان لګولی دی چې ټوله دنیا کې په یو رڼا ورکوي او چې په کوټه کې دننه او په حال کې بلب نه بلې نو هم رڼا راځي صرف یو بلب په اسمان لګېدل دا د الله جل شانه د قدرت عظیمه نښه ده او دا تحقیق نن سبا دا دی چې د ځمکې نه په څو چنده دا غټ او دا بلیږي رڼا راکړي دا څومره لویه نښه ده ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله
بیا د دې تندر نیول یعنې د دې رڼا ختمېدل دا هم د الله د نښه ده او دا یې د څه نښه ده هغه دومره لوی او غالب او عزیز او زورور خدای دی چې هغه د دې نور دا رڼا دا محوه کولی شي او په ورځ د قیامت به داسې کېږي تا ته دا یادوي چې ته سوچ وکړه مسلمانه په تا باندې قیامت را روان دی ای انسان غور وکړه دا نور تندر ونیو رڼا یې ختمه شوه داسې ورځ به راشي چې دا نور به بلکل ختم شي اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت چې کله نور تندر ونیسي دا حالات را روان نو دا د خدای نښه ده په دغه ورځ باندې دا خبرې یادول پکار دي چې قیامت را روان دی نور به ختمیږي د هغه وخت لپاره متخصص کول پکار دی آیا ما څه عمل ذخیره کړی دی او که نه او نن سبا د هغې په ځای کې نوي نوي خبرې شروع شي مخکې به د جاهلي زمانه کې دا کېدې اور نوری نوری یہ کیا ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ تو حساب کتاب ہے اور جب سورج اور زمین کے درمیان میں چاند حائل ہو جائے تو پھر وہ چاند کا سایہ سورج کے اوپر پڑتا ہے تو سورج کی روشنی ہمیں نہیں آتی تو یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے دا چې دا کوم پوهې ډېر ځان ذات هوښیار وی نو هغه فوراً ستا خبره رد کړي نو زه دا تپوس کول غواړم چې دا ځمکه د ځمکې او د نور په منځ کې د سپوږمۍ حایله څنګه شوه خو دا خدای کړي نور کله نه کېږي او نن وشوه دومره زمانه بس دا به د روزانه معمول نه دی او الله جل شانه دا نور د رڼا لپاره کړی دې پسې شاته به اسباب وي هر څه چې وي چاته معلوم چاته نه معلوم خو کوي خو خدای او الله جل جلاله نور کرنه کو نه کوي نو دا د الله جل شانه نښه ده دې نه چې عبرت وانه دغه په تیر شي نو دا کس غافل دی دا زړه غافل دی دا سړی لاهي دی په لهو العب کې مبتلا دی په غفلت کې مبتلا دی دې له الله جل شانه په کائناتو کې غور او فکر نه کوي او قرآن کریم زې په زې دا ترغیب ورکوي الذين يتفکرون في خلق السماوات والارض وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں ربنا ما خلقت هذا باطلا اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو عبث پیدا نہیں کیا سبحانك فقنا عذاب النار دا غور و فکر د دې قرآن کریم دعوت ورکوي الله جل جلاله چرته امر چرته ترغیب چرته یو شان چرته بل شان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاره باندې هر ځای گواهی ورکوي الله شان وجود او ودانیت باندې د ونی هر یو باندې گواهی ورکوي دا د ونی د خزم د منی په موسم کې ورځيږي او څولې ورځي او هر یو باندې قرآن کریم کې ایمان ورته کومه یو باندې چې هغه ونه ویږي نو الله جل شانه په علم کې ده دا الله جل شانه په علم کې ده دا الله جل شانه قدرت په دې کې استعمالي دا الله جل شانه په علم کې ده او الله جل شانه د دې مخکم خبرو دغه وخت کې خبره ده او په کوم ځای به ورځيږي او د کوم ځای نه بشوکيږي او کایم الله جل جلاله خپل اراده باندې دا نه ورځيږي نو الله جل جلاله دا نشي دا بچي ابراهيم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولید او د درې زمانه د حضرت خدیجه رضی الله عنها او سلور لونه مبارکه دا درې واړه بچي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کې وفات شوي او ماشوموالي کې دا یاد ساتي دا په ماشوموالي کې وفات شوي ابراهیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلورم بچي دا دغه وخت کې الله جل شانه پیغمبري ورکړي و چې پیدا شوی او هغه په وړوکوالي کې وفات شوی شپږو میاشتو یا د اتو میاشتو او سلور لونه حضرت زینب رضی الله عنها حضرت رقیہ رضی الله عنها ام کلثوم رضی الله عنها حضرت فاطمه رضی الله عنها دا لوی شوین دي او دای خزوین په داخله د نکاحګن ودنم شوی او دا سلور واړه د نبوت او رسالت په زمانه کې وی ایمان وروړي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړی حضرت زینب رضی الله عنها په ابو العاص بن الربیع باندې واده اول خاون زمانه جاهلیت کفر او شرک مبتلا رستو مسلمان شوی او نکاح د جاهلیت په زمانه کې شوی ما تاسو مخ کې هغه کچھ لاغې نکاحګانې بستګي حضرت غیر رضی الله عنها حضرت عثمان ابن عفان امیر المؤمنین خلیفہ ثالث ذوالنورین په نکاح کې وا اول او کله دا وفات شو د بدر موقع نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر لري ام کلثوم رضی الله عنها هغه د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه نکاح درا چونکه دا سلسله شروع کېدونه مخکې ما ویلو چې وخت په وخت خبر ضروری هغه د موقع مناسب مونږ کوو دا مرز کړ
چې په یو نکاح کې دوه خویندې جمع کول دا حرام دي. په یو نکاح کې دوه خویندې جمع کول دا حرام دي. ذکر کړي محرماتو په باب کې. لیکن کله د سړي خپل ښځه وفات شو د هغې خور اوس د په نکاح اخیستی شي او دې ته زمونږ په اور کې خي وایي، خینې سره کار کولی شي. خو چلوي نکاح کې د ړومبۍ خور وه نو دغه وخت کې د خینې د ده دپاره یاد ساتئ پردی ده. د خینې سره سفر دا جایز نه وي، حرام دي. نن سبا عموما د جینۍ اختیار اکثر د هغې د خور خاوند ته ورکولی کېږي د نکاح په موقع. ته به وایې دا یې نیکه دی، نه پلار مخکې کېږي نه نیکه مخکې کېږي نه بل څوک مخکې کېږي، بلکې د ده هر څه ته ورکو دی ځي تپوس ته اجازت هم دی راخلي. حالانکې دا خو د هغې دپاره پردی دی. د خور خاوند او خاوند د دې څه نه کېږي. د تره زوی د ماما زوی د ترور زوی دا پردي دي. کم از کم دا اختیارات چې کوم د حیا او د پردې وي په هلکو نه دي پته. نن سبا په ملک کې چې خور ورکړي وي کور ته رانه کړي او کور کس کوم نه بهر وشړي. د رور سزا نشته، تفصیل نشته، د باندې پوښتنه نشته، ټول د ټول اختیار ورسوه. زموږ پښتنو کې دا مال ډېر بهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت رقیہ ام کلثوم پرلسې په حضرت عثمان بن عفان نورین باندې دوي او رقیہ رضی الله عنها مارش د دې وینا حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه د دې وینا حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه بدر ته دیتل بل د جو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمان چې دي سار رقیہ مات او دا غي خیال هغه کو د عملی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگ دوران کې دا وفات شو. به دا غي نه پس ام کلثوم رضی الله بلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان بن عفان رضی الله عنه ترک او بیا اقام د عثمان بن عفان رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارک کې وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما بلل وې نماز باندې ورکړي ولی حضرت عثمان رضی الله عنه کی صفت اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم اغایا او حیا او د حیا د حیادارو چې چرته به پپړې کې ملل ځان به عورت پټ ساتي لکه سړی غوښخانه کې هم کونډې ولګي هر طرف نه بند سو کې ویني نه نو دې بربنه پړې چې کپړې وباسي. عثمان بن عفان رضی الله عنه په داسې ځای کې هم پټ واشد حیاء عثمان رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خاص خلوت خانه کې په کور کې بکله کله داسې سړی چې څنګه پروت آزاد ډډې وایي دا پنسي پورته شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازار مبارک بکله داسې پورته او پنډۍ به ښکارېدې نو حضرت عثمان بن عفان ټول ملګري به ورڅخه راتلل. ابوبکر صدیق صاحب براله دغسې به پروت و، عمر صاحب براله دغسې به پروت و چې حضرت عثمان براله نو دا پنډۍ به پټې کړي او ځان به یې سم کړو. به دا فرمایل چې د دې سړي د حیا د وجې نه زه داسې کوم. دې نه معلومه شوه چې کوم سړي کې یو نیک خوی خصلت موجود وي، کردار اخلاق د هغې حوصله افزایي کول پکار دی، د هغه شاته کول پکار دی، نه دا چې په هغه پورې استهزا او تمسخر کړي. نن سبا عجیبه او خراب که یو نوجوان د نفل کوي پاسوي نو نور نوجوانان زلمي همزولي ورسره خاندي او که دی مثلا صلات و تسبیح مونځ ته ودرېدو نو مشران او کشران دا پیغور ورکوي زمونږ په دې علاقه کې دا شته دی په دې کلو چې وایي کار ته نه کېږي نو جومات کې ډېره اچولې د جومات یې نیولی نو دا مسخرې استهزا دا یاد ساتئ دا څیزونه د اسلام د ایمان د سلب کېدو سبب جوړېږي. دې سره سړي نه ایمان سلب کېږي دین پورې ټټوبې کول ولو کانا نفلا اگر که یو عمل نفل وي هغې پورې استهزا چې دین اسلام کې شته ثابت دی دا سړي نه ایمان سلب کوي. فرض دی نه فرض پورې خو خود ده نفل مسواک پورې استهزا او تمسخر کول ګیرې پورې استهزا او تمسخر کول په علم پورې ټټوبې او خندا کول ښي لاس باندې نوړۍ خوړو پورې استهزا او تمسخر کول دا د ایمان د سلب کېدو خطر ده. امام ابو یوسف رحمه الله د امام اعظم سے مشر شاګرد قاضي دغه وخت کې قاضي والقضات چیف جسټس چې ورته نن سبا وایي د نوي ژبه کې یو سړی په مجلس کې ناست و. امام ابو یوسف رحمه الله حدیث بیان کو کان النبی صلی الله علیه وسلم یحب الضباب حدیث کې راځي حضرت انس رضی الله عنه راوي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کدو خوړل کدو به خوړل
دا کدو یاد ساتئ دا د زړه دپاره ډېر زیات مفید دی زړه دپاره ډېر مفید چې څومره اعضای رئیسي د انسان په بدن کې هغې دپاره ډېر مفید دی که دا هېڅ شی هم ني نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو خور نو حضرت انس رضی الله عنه د هغې نه پس زما خوښ دی نو چې کله دا حدیث امام ابي یوسف صاحب په مجلس کې بیان شو نو یو سړی وایي چې انا لا احبه دومره جملې سره وکړو انا لا احبه زما نه دی خوښ استهزاء یې نه ده کړې خندا یې ورپورې نه ده کړې حدیث کې د هغې مقابله کې خپل قول بیان کړو چې زما نه دی خوښ امام ابو یوسف رحمه الله فوراً د مجلس نه پاسېدو دننه لاړو قاضي هغه زمانه کې توره ورسره وه او دغه وسله وه غټه توره یې راوویسته او د دې سړي په سر یې داسې اوچته کړه او ورته فرمایي چې جدد ایمان ده والا قتلتک خپل ایمان تازه کړه ګنې قتلون دی حدیث په مقابله کې تا د خپل ذات خبره وکړه چې زه داسې نه کوم دا خو تعارض شو علما لیکي چې دا معارضه سوریه وه دا حقیقتا تقابل نو د حدیث او تقابل حقیقتا شي بیا د استهزاء په تقابل حقیقي د پاسه یو درجه ده هغې د پاسه خندا او ټټوبې کو نو کدو خوړل لا خو یو د امور عادیه نه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امور دوه قسمه دي یو شرعیه یو عادیه شرعیه هغه چې د هغې تعلق د شریعت سره دی د دوه رکعته نفل کې د امر شرعي دی تحیة الوضو کې د امر شرعي دی مسواک کې د امر شرعي دی په ښي لاس باندې روټۍ خوري دا امر شرعي دی ځکه چې په ګس لاس خوړل حرام دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایي او کدو خوښول او نه خوښول دا امر شرعي نه دی امر طبعي دی په امر طبعي کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي یو عمل بیانېږي او یو سړی وایي چې نه نو علماو په دې باندې داسې نیول کړي نو عرض مې دا کولو چې حضرت عثمان رضی الله عنه کې حیا د دې حیا حوصله افزایي وکړه ستا بچی ستا د محلې کس ستا عزیز او رشته دار کې یو ښه کار وي تا کې نشته نو ورته وایه چې دغسې کو د هغه حوصله افزایي کو د هغه د هغې ښه عمل هغه ته داد ورکو ملا ورته ټپو چې کوم غلط کار ستا په کشر کې وي زوی دی دی رور دی دی عزیز دی دی رشته دار دی دی په هغه باندې نکیر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماشومانو کار هغې نه منې کول یو ځل په دسترخوان باندې ناست او حضرت سلمہ رضی الله عنه چې دا د پیغمبر علیه السلام پرکټې دی پرکټې مونږ هغې ته وایو چې د ده مور بیبي ام سلمہ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغله نو دا بچی وړوکی و نو دی هم ورسره راغله کور هغه یې کونډه کړې وه څنګه تاسو ته ما مخکې ذکر نو حالانکې د ده پلار بل و هغه وفات شوی نو چې کله دی رالو نو پیغمبر علیه السلام به په دې پردي بچي دومره شفقت کولو چې دی به ځان سره جوخ کېنولو او چې روټۍ به یې خوړه مبارک بیا به ځان سره جوخ کېنولو نو یو ځل دی کېناستو په ګس لاس باندې روټۍ خوړه او بل طرف ته په پلیټ کې خوړه بلې ځای نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل کل بیمینک سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک دا الله نوم واخله په ښي لاس باندې خوره او خپلې مخې ته خوره دا الله نوم واخله په ښي لاس خوره خپلې مخې ته خوره نو دا حضرت سلمہ رضی الله عنه دغه حدیث بیا یاد کړو دغه په بچپن کې د خپل اولاد داسې تربیت چې هغه ته ته ښې نه کې دا داسې کو بچی داسې کو داسې کو دا دغه تعلیم دی دیني او مذهبي نن سبا څه عجیبه کیر شروع دی چې هلک بالغ شي ام ورته پلار په غلطو خبرو نکیر نه کوي جنۍ بلوغ ته ورسېږي ام مور حوصله افزایي نه کوي د مس طریقې ورته نه ښیي داسې ډېرې مسلې علماو سره او مفتیانو سره راځي زه په خپله ترې آګاه او خبرې چې جینکو لیکلي دي چې په ما باندې یو کال د 2 کالو د 3 کالو روژې رانه پاتې دي ولې مور به راته وي پلار به راته وي چې بچی ته وړې روژې مه نیسه حالانکې ما ته پته وه چې زه بالغه شوي په ما باندې روژې فرض شوي اوس څه وکړم دا دومره جهالت زور دا پلار کمقل جولاک دی وایي چې دې لور باندې ترس کوي چې دا به نهره تېروي حالانکې دې ته پته نشته دی ده ته چې دا چې کله بالغه ده نو چې یو روژه دې قضا کړه نو څومره لویه ګناه ده او دی په جهنم کې 100 کالو دپاره واچوله دا لور دا دومره کمقل دی نو دې نه یې منې کوي او هغه سوچ یې نه کوي چې آخرت کې به د دې څه کړي هغه په خپله وایي چې ما به نیوه
خو زه به مور او پلار منې کولم. نو د بچپن نه ماشومانو ته ترغیب ورکول پکار دي، د بچپن د خدمت ترغیب ورکو، د ښو کارونو ترغیب ورکو، د عباداتو ترغیب ورکو. بهرحال حضرت عثمان رضی الله عنه کې حیا وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر چا د نیک عمل د ښې خبرې د هغې به تصویب، تایید، تاکید کولو او د هغه ته به ملا ټکوله، حوصله افزایي به کولو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا دوه لوڼه د ده په نکاح کې پرله پسې راغلې وې. درې واړه لوڼه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حیات کې وفات شوې وې. صرف یو حضرت فاطمه رضی الله عنها چې دا په حضرت علی کرم الله وجهه باندې واده وه، او حسن رضی الله عنه او حسین رضی الله عنه چې دا محبوب رسول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د دینو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې ژوندی وه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا د تشریف وړو نه 6 میاشتې پس دا وفات شوی. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولاد تذکره وه چې په دې کې دا ټول دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه دي او سوا د یو نه چې ابراهیم بچی هغه د حضرت ماریه قبطیه نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې سره نکاح وکړه نو 25 کاله عمر او 25 کاله دی بیبي سره تیر کړي دي. بیا 25 کاله 500 کاله عمر ته ورسېدو، بله نکاح بیا نه ده کړې. څومره نکاحګانې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نورې دي دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها د هغې د نکاح نه د هغې د وفات نه پس کړي دي چې کله هغه د دنیا نه لاړ او دا به بیا یادوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د 35 کاله شو 35 سال عمر شو نو دغه وخت کې قریشو نبوت ورته لا نه دی میلاو شوی. د خانه کعبې د جوړولو اراده وکړه چې خانه کعبه جوړه. خانه کعبه دغه وخت کې آباده وه خو عمارت ډېر کمزوری و او خانه کعبه ړومبی حضرت آدم علیه السلام آباده کړې ده. یو قولدان دی چې د آدم علیه السلام نه مخکې فرښتو آباده کړه. آدم علیه السلام آباده کړه، بیا طوفان نوح کې دې باندې شګې را واوړې دې ختمه شوه. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام آباده کړه. بیا د ابراهیم علیه السلام نه پس په دې کې ترامیم راغلي دي او په درېیم ځل باندې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې قریشو آباده کړه او په څلورم ځل باندې بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه آباده کړي ده. دا هغه آبادۍ زه یادوم چې ټوله ورانه شوي ده او ټوله آباده شوي. قریشو دغه وخت کې د خانه کعبې د تعمیر د دې اراده وکړه. د هغې دوه وجوهات، یو وجه دا وه چې تاسو نن سبا خو چې څوک حج عمرې ته لاړ شي نو ده ته پته نه لګېږي دومره تعمیرات او بلډنګان د ګیر شاپیر چې فرق نشي کولی. لږ وخت مخکې چې ته به ته لاړې نو تا چې به کتل نو خانه کعبه د غرونو په منځ کې وه. اوس هم چې غور وکړې نو دغسې ده، د غرونو په منځ کې ده. یو طرف ته جبل ابي قبیس دی، هغې سره اخوا جبل خندمه دی، دریم طرف ته شام طرف ته جبل قیقعان دی او مغرب طرف ته جبل عمر دی. دا ټول غرونو ګیر چاپیر ته یو حصار تاو دی، په منځ کې خانه کعبه ده په میدان کې. په غرونو چې به باران وشو نو ټولې اوبه به راتلې په خانه کعبه به ورتلې او خانه کعبې تعمیر څنګه و غیر مسقف چت پې نو دیوالونه د کاڼې د پاسه ایښه د کاڼو ردې د ابراهیم علیه السلام د وخت تعمیر او څومره اوچته وه د قد د آدم نه لږه اوچته وه، د بني آدم د قد نه لږه اوچته. دروازې وې او چت پې باندې نو باران چې به وشو نو اوبه به په دې باندې ورتلې د غرونو، د دې نه به بیا ووتې نو مسفله ښکته علاقه ده په هغې به هغه ووتې خو دا به ټوله د اوبو نه ډکه شوه. نو یو ځل ډېر باران شوی و نو دا خانه کعبه کې اوبه ولاړې وې نو د دې عمارت ډېر کمزوری کړو. دویمه وجه یو وجه دا وه د خانه کعبې د جوړولو، دویمه وجه دا وه چې خانه کعبه کې دننه د ابراهیم علیه السلام د زمانې راسي یو کویه و. هغه کویه دې دپاره چې خانه کعبې ته څوک هدایا او تحایف راوړي نو بیا به په هغې کې غورځول
سره زر به چا راړل نو هغې کې به یې وغورځول، سپین زر به چا راړل نو هغې کې به یې وغورځول. اوس هم خانه کعبې ته د هدایا او د تحایف راوړو سلسله شته، او چې څوک راړي نو خانه کعبه کې دننه اوس د کوی انتظام نشته، فرش دی ټول سنگ مرمر لګېدلي دي، خو هغې کې 3 ستنې دي خانه کعبه کې اوس دننه. دا ستنې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانې راسې لګېدلي دي، او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه شهادت په 73 هجری کې شوی دی. 73 اوس چلیږي 1439 او د هغې شهادت کله شوی دی؟ 73 هجری کې. نو 73 د 1439 نه لرې کا چې کوم پاتې شول نو دا دومره کلونه وشول. دا ستنه قیمتي لرګی دی، 3 ستنې عبدالله ابن زبیر په هغې کې لګولې دي، نو هغې ستنو سره یې پړی تړلی دی، هغه یو ستنې نه واده تر بلې پورې رسولی دی. د دې 3 وړو ستنو تر منځ هغې پړو سره هغه هدایا ځوړندې وي، هر څه شکل کې چې وي د سپینو زرو د سرو زرو چې څوک راوړي نو هغه وړاندې وي. نو هغه زمانه کې به په کوی کې وي. نو په مکه کې یو سړی غل، هغه خانه کعبې ته دننه شوی دی، نو د کوی نه دا خزانه ټوله وړي د غلا یې کړي. چې خلکو وکتل نو داسې وو، حالانکې هر چا به دې نه ډډه کوله، څوک به نږدې کېدل نه، او کافر او د کفر و شرک او د تیرو د جاهلیت زمانه وه. خو د خانه کعبې احترام او د هغې تقدس د خلکو په زړونو کې دومره ناست و چې خانه کعبې ته بېسې نه وي. لکه نن سبا زمونږ د مسلمانان غلا کوي، نو چې غلا وکړي د رمضان په میاشت کې د مسلمان نه او ورته وایي ګوره خیال کو روژه ماتي کې راته خیرې ونه کړي، نو د خیرو نه یېرېږي او د مسلمان نه غلا کوي. حالانکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره بدقسمتي ده، د قبر نه غلا نه کوي، قبر باندې که څه شی پروت وي غلا نه کوي، د قبر ډکې نه وایي. ولې؟ وایي دا بابا را باندې راسور نشي چېرته، هسې نه چې په اوږو راته کښېني، دې نه یېرېږي او د الله جل جلاله نه نه یېرېږي، ځکه چې د مسلمان په مال، د مسلمان په عزت، د مسلمان په هتک د هغه کور ته په دننه کېدو الله جل جلاله غضبناک کېږي. د دې خیال ساتي، د هغې خیال نه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ودرېد خانه کعبه یې مخامخ، ویې فرمایل چې خانه کعبې سره خبرې کوي چې ته د الله کور او ته ډېر محترم یې، لیکن یو کس یو شی داسې دی چې هغه تا نه په الله باندې ډېر ګران دی، د هغې عزت. او بیا یې وفرمایل هغه څوک دی؟ هغه مسلمان. د مسلمان عزت، د مسلمان مال هغې ته لاس وړل د الله جل شانو په دې ډېر غضبناک کي. او دا چې څه وایي نه، نو دا د الله حلم دی، یاد ساتئ. د دې بدله به دغه انسان نه اخیستل کېږي په ورځ د قیامت، چې چا په باندې صبر وکړو هغه ته به الله جل شانه اجر ورکړي، چې چا کړي که ډېر مزونه کړي د نه به اخلي. نو به هر حال غلا چې کوي نو په دې انداز باندې کېږي. نه هغه زمانه کې به خلکو خیال ساتنو، دا ناشنا خبره وه چې د خانه کعبې غلا چا کړي. سړی چې کتو نو ویلې دو چې فلان کې دی، نو هغه یې راوستو لاس یې ترې نه پرې کړو. دا کتابونو لیکلي د سیرت. نو د اوسم د غل نه سزا حد لاس پرې کول دي، دې مړوند نه به لاس پرې کوي چې شرعي حدود نافظ وي په ملک. او هغه زمانه کې د جاهلیت په زمانه کې دا ډېر کارونه داسې وو چې په هغه زمانه کې کېدل، نو اسلام هغه برقرار ساتلی. لکه ما تاسو ته د نکاح تذکره وکړه، یو په دې کې دیت هم دی، هغه مخکې تذکره شوي. یو دا شی دغه سړی بیا دې وخت کې دې قریشو صلاح وکړه چې دا خو د دې نه غلا وشوه، دروازه یې نشته دی، عمارت یې داسې ټیټ دی، سبا به بیا څوک داسې کار وکړي، نو د دې تعمیر کول غواړي. نو بیا د تعمیر په باره کې اراده کړې انشاءالله دا چې ژوند وي بیا به خبرې کوو. آخر دعوانا الحمدلله.